حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه حديث متعلق ذكر الشيوخ وصول مباحث فهذه أهمية وفضيلة الذي حديث هذا ذكر شروع شان ورود الذي حديث هذا ذكر شروع الذي حديث نوم علماء حضرات من الذي ذكر شروع jadi hadis tak hadithun niyawi dan hadithun niyah laka padiki bayan dan masali niyat de और तफसील सर बदली नियत मसाइल की नियत पतंजे की इस्तेमाली कहानी जिक्र वर्त की दादे हदीस पाक मशहूर और मारूफ नुमदे और अक्सर हज़रात उदरे नुमदे तनकी वर्त दादे हदीस मुताल्लक़ बल बहस हारा हल मुफरदात दादे हदीस से देखिए कम अल्फाज रागली ददरे अल्फाजो दहरे बयान और दहरे वजाहत अवलने लफ्ज़ चिरागले दे हरा लफ्ज़ मिंबर दे मिंबर उलमा फरमाई दबाम नसरयन शुरूना नबरा यंबुरो दबाम का नसरयन शुरू नबरा यंबुरोना सीगद आलीद और माने द ज़र्फ दा सीगा द आलीद और माने द ज़र्फ और शान अल्फाज से हारा सीगा द आलीद वो माने द ज़र्फ लकतासरीबी मीक़ातुस्सला मीक़ातुल हज द मीक़ात न मकान मुराद दे दा ज़र्फ द मीक़ात न वक़्त मुराद दे दा ज़र्फ दे दलते कि हम दा लफ्ज़ द मिंबर दा सीगा द आली द व माना द ज़र्फ द नबर यंबुरु का माना द रफ़ और सौत सर आवाज़ पुरतकवल आवाज़ उचतवल और द मिंबर माना शुरा हावज़े चिपकम जे की आवाज़ उचती द आवाज़ द उचतवल उसे द हरी मकाम योकस्ते हारा फौचत से बांधिकीना सूदे आवाज़ की द आवाज़ लगी रसी बनिस्बत दहागा चिहागा लान बिनास के नदी वजी ने इंतखाब दी मेंबर पर जुमातु की शर कि आवाज़ लगी पूरी उड़सी पपा खुदा स्पीकरी नवे कि आज़ान लगी दो आज़ान दफार बहुम को उचित से बांधे उधरे दो वाज और नसीहत पर की दो वाज और नसीहत दफार बहुम को उचित से बांधे उधरे दो तदी वजिना चिदा उचित से बांधे उधरे दल ला सबब द आवाज़ द लरी रसी दो दे सरा आवाज़ लरी पूरी रसी
انما الاعمال بالنیات. انما د دې متعلق د علماء دو قول دي. یو قول لري چې دا مرکب دی. بیا چې مرکب دی د سنه مرکب دی. اول قول دا دی چې د ان او د ما زائده نه مرکب دی. د ان او د ما زائده نه. دیم قول دا دی چې دا مرکب دی د ان او د ما کافه نه. هغه ما چې دی اننا ان لرا د خپل عمل نه بندي. ان اسم منصوب خبر مرفوع وایي او چې دا ما ورسره راغلو نو دغه ما دا د خپل عمل نه بند کړلو. دغې ما ته مای کافه ویلي. درېیمه دا چې دا مرکب دی د ان او د مای نافیه نه. د درې واړو صورتونو کې دا د حصر دپاره ده. دویم قول د علماو دا دی چې نه دا انما دا ځان ته مستقل لفظ دی او مستقل حرف دی. دا د سکینه مرکب نه دی، دا مستقل دغه شان دی. او زیات مشهور او معروف قول هغه د دې د ترکیب دی. دا مرکب دی د ان او د مای نافیه نه. ان دا د اثبات د تاکید دپاره راځي او ما دا د نفي دپاره راځي. نو چې کله اثبات او نفي دا سره ته جمع کړي نو د دې نه حصر جوړېږي. دا اثبات او نفي دا چې سره یو ځای شي د دې نه حصر مقصود وي. لکه په فارسی کې د دې معنا کولی کېږي جزء الناس. جزء الناس ستاسو په اردو کې د دې معنا کېږي سوائے اس کے نہیں. سوائے اس کے نہیں. او ستاسو په پښتو کې دا معنا کېږي چې خبره دا ده بله نه ده. خبره دا ده بله نه ده. نو درې ژبې تاسو ته ما وویلې نو خوښه فرض کم یم خوښه دي. څوک به فارسي خوښوي، څوک به اردو خوښوي، څوک به پښتو. نو په فارسي کې د دې معنا ده جزء الناس او په اردو کې معنا ده سوائے اس کے نہیں. او ستاسو په پښتو کې ورته ویلې کېږي خبره دا ده بله نه ده. نو دا هغه معنا د حصر ده. الاعمال جمع د عمل ده. دوته کې دلته کې یو عمل دی دویم فعل دی. یو عمل دی دویم فعل دی. دې دواړو کې فرق شته که نه؟ امام راغب رحمه الله فرمایي چې په عمل او فعل کې فرق نشته. عام علماء فرمایي چې په عمل او فعل کې فرق شته. اول د معنا په اعتبار سره چې د عمل معنا ده ساختن. د عمل معنا ده ساختن. ساختن معنا بنانا. ساختن معنا بنانا. انګلیش والا بنانا نه، د اردو والا. انګلیش والا بنانا دنه مراد نه ده، د اردو والا. انګلیش والا بنانا خو پیژنې که نه؟ هغسې کټې شیان دي. او د فعل معنا ده کردن. د فعل معنا ده کردن.
نو یو ساختن دی او دیم کردن دی. ساختن معنا یو شی جوړول او د کردن معنا کول. نو کول باندې ډېر ټیم لګي چې په ساختن باندې کول باندې نه ساختن باندې باندې یو شی جوړوي. کول خو هغه خبره یې وکړه او ختمه شوه. خوراک یې وکړو او اوبه یې وڅښلې دا ختم. دا دی کردن. او بل دی ساختن. هلکه دا کتاب جوړ کړه، دا ټیپایي جوړه کړه، دا ګیلاس جوړ کړه، دا ټوپۍ جوړه کړه، دا کمره جوړه کړه. نو په جوړولو باندې ټیم ډېر نه دی. خو یو خوشحاله تاسو په دې فرق هم وایم فکر چې څه شی نو د عمل معنا څه شو ملګرو؟ ساختن، جوړول، بنانا. او د عمل د فعل معنا د کردن، کول. فرق علما د عمل او د فعل دا ذکر کوي چې عمل دا ویل کېږي هغه اختیاري کار ته. عمل دا ویل کېږي اختیاري ته او فعل عام دی. د دې اطلاق په اختیاري او غیر اختیاري دواړو باندې کېږي. نو د انسانانو نه چې کوم عمل صادریږي هغې باندې اطلاق د عمل کېږي، او چې د حیواناتو نه کوم صادریږي هغې ته فعل ویلې کېږي، عمل ورته نه ویلې کېږي. ځکه حیوانات خو نیت نشي کولی کړی. نو عمل هغه کار ته ویلې کېږي چې هغه متعلق د نیت سره وي او اختیاري وي، او فعل دا عام دی. په اختیاري باندې هم د دې اطلاق کېږي، غیر اختیاري باندې هم کېږي. چې د نیت سره کوم کار وکړي هغې ته هم فعل ویلې کېږي، که بلا نیت یې وکړي هغې ته هم فعل ویلې کېږي. او عمل هغه کار ته ویلې کېږي چې په اختیار سره ستا نه صادر شي او نیت دې هم ورته کړی وي. دارنګه علما د فعل او د عمل په منځ کې فرق دا ذکر کوي چې په عمل کې استمرار او دوام وي. په عمل کې استمرار او دوام وي، او په فعل کې استمرار او دوام لازمي دی. تاسو په قرآن باندې نظر واچوئ، تاسو ته په دې قرآن کې چې کوم حکم شوی دی هغه د عاملو صالحات شوی، د فعلو صالحات نه دی شوی. عمل کی دوام وي، استمرار وي، او په فعل کې دوام او استمرار دا لازم او ضروري دی. په دې کې نه وي ځکه د دې معنا ته وشو چې کردن. نو کردن باندې خو یو ځل کېدو سره د وجود د فعل راغی. اوس په دې باندې همیشګي او دوام ضروري نه دی. بالنیات، نیات جمع د نیتون ده. نیت قصد او ارادې ته ویلې کېږي. بیا په نیت او په اراده کې لږ شان فرق دی. هغه فرق دا دی چې په نیت کې غرض دا مقصود وي. په نیت کې غرض مقصود وي. هلکه زما دا نیت دی ولې نو د دې سره ولې پکار ما دا نیت کړی د څه وجې نه دي کړی. لکه تاسو دلته کې راغلی، تاسو وایئ چې هلکه دې موږ دلته کې د داخلي نیت کړی دی. استاد نه تپوس کوي، ناظم نه تپوس کوي چې هلکه ولې دې د دې د انتخاب کړی. نو د دې نیت سره غرض دا پکار وي. نو
वे नवे तो काजा लिखा था, नवे तो काजा लिखा था। और द इरादी सर गरज जरूरी न दे, द इरादी सर गरज दा जरूरी रहे। दे वजीना अल्लाह जल्ल शाहू का निस्बत द इरादी शिता और निस्बत द नियत वर्तनिश न दे। अल्लाह जल्ल शाहू का निस्बत द इरादी शवे दे। इन्नमा अमरुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु, तो अल्लाह का निस्बत द इरादी दाश्ता और निस्बत द नियत अल्लाह का निश दे। ज़कता सुवीदी दीजिए अफ़आल द अल्लाह जल्ल शाहू दा मुअल्लल बिल अफ़राज़ नदा मामूली फ़र्क पनियत और इरादे के हम दर्द हो शुरू हुए कि मगर खबर होगा ना अब को बने खुशाला कर देखा लेकिन नबी सलाम ने दुआ की तब दुआ इस्तेज़ार कवे और खुशाला सबक के ने सुमर दमुने में लगा संग जिता सुनियत उतरे अल्लाह अभी समाना वटो अपने निशान तक पूरे दबरे में शात को बोल दो तक का इज्जत कराते वदानियत का है बस आज से को शात को बोल दो बतासो बच्चा नहीं ना नैन हमरे बस अलग रचना वो समा माशूका हासुर दे किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह हमारा अल्लाह द रसूलुल्लाह सरा मुनाजात शुरू बस ज़माना टोल हाल सही मगर तरफ साहब अखज़म ये रखे बचीब मेहर के अमूर मेहर के प्लाट मेहर के दुकान मेहर के इमामती मेहर के हाँ सब है बस सिर्फ बसवा सुतर सब मुस्तक़बिल सबा और ये सबा की वंदानी की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुआ बनो मुस्तहिक हो नशले कोई मत नोस मना पकड़ी पता शेखा खुशाला के ने पता हो रही दुआ की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खल्क का दुआ करे ना और दुआ असर बनी के निकाला ले दुआ असर बनी की खास के असर कागज के दुआ तरो ताज़ा हो से सफा सुथरा मदनियत माना सदा लुगतन माना सदा और इस्तिलाहन दनियत माना सदा लुगतन दनियत माना इंबिआतुल क़ल्बी इदिम बाअता अशक़ा आगा इंबिआतुल क़ल्बी नहव मा यराहु इंबिआतुल क़ल्बी नहव मा यराहु मुवाफ़िक़न लिग़रदिही मिन जल्बि मनफ़अतिन औ दफ़अि ज़र्रिन हालन औ मआलन इंबिआतुल क़ल्बि नहव मा यराहु मुवाफ़िक़न लिग़रदिही मिन जल्बि मनफ़अतिन औ दफ़अि ज़र्रिन हालन औ मआलन निज़रा पुरता कौल आसी तरफ का जिक्र दे दखल मकसद मुवाफिक गणी निज़रा पुरता कौल आसी तरफ का दे दखल गरज मुवाफिक गणी गरज दसरे गरज दद सगटा पैदा हासिल अवल या ज़रर नज़ाम बशकौल नहा फिर हालवी और आइंदगी भी दकता समाउसवी जलका इर्शे और अवसर पर खुशाले सर सबक तकूर और सितासु अखल ज़रदी तर कमाई रखलो वली माई रखलो
ځکه دا یو داسې شی دی چې تا ته د خپل غرض او د مقصود موافق ګڼې یا لکه په دې کې خو ما ته د نبي علیه السلام دعا نصیب کېږي د نبي علیه السلام قرب راته نصیب کېږي نو زه دې عمل طرف ته متوجه کېږم نو دې ته څه ویلې کېږي نیت څه ورته ویلې کېږي نیت نو انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرضه من جلب منفعة أو دفع ضر حالا أو معالا دا معنى لغوي د نیت ده معنى اصطلاحي د نیت الإرادة المتوجهة سوچونه مکړه ملګرو ته موږ تاسو ورنه چې څه کوي نو دا سوچونه نه خلاصي طالب جان چې دا شان ناسي کښه پښه نه کوي لاس نه خوځي نو د مختلف سوچونه ورته راځي نو کله د سوچ نسوار ولاړ شي هغه یو نسوار څنګه ورته واچو نو کله به نسوار ته سوچي او کله به د غیر سره پراره کې راځي په داړي کې به شي دې هغه طرف ته به سوچي او کله به بس شیطان دے گا دیدی خودینا ان الشیطان لکم عدوون فاتخذوه عدوا مدا پر دشمنی ونی چې سره دشمنی اعلان کړه ها نو دا د مونږ نه تاسو تاسو ته چې نه لیکل نو پسند ده پته دا چې پوښ شي نو چې پوښ شي کارډاري دې دې نو پاتې نه توجه کوي نه دلته چې نه کوم څه دی ګرځي ناس بدلته او یادې بشي چې خالونه کیسه یوه کومه کیسه وایي او کنه ته دوی شي دا په ټول لاړ حاصل د خیر ختم کړي نو دا په ټول افتاب نه نظام په دی راوړل شان نو الاراده المتوجهه نحو العمل الإرادة المتوجهة نحو العمل ابتغاء لوجه الله يا ابتغاء لمرضات الله الإرادة المتوجهة نحو العمل ابتغاء لوجه الله دا د نیت معنا شمول د نیت د استعمالولو طریقې او د نیت د استعمالولو محل اول نیت د استعمالیږي د پاره د تمیز د عبادت د عادت نه نیت استعمالیږي د پاره د تمیز د عبادت د عادت نه لکه یو کس طالبان دی د هغه خدا نه خاصه څه بیماري ده پریشر دي کېږي او ډاکټر ته وینا وکړه مګریا دا به د ورځې د څلورو بجو نه واله د ورځې د څلورو بجو نه واله د شپې تر 2 بجو پورې به خوراک سټارټ نه کړي د ورځې څلورو بجو نه واله د شپې تر 2 بجو پورې خوراک سټارټ نه کړي اوس دې نه خوراک کوي نه سکان کوي ټول ورځ د په دغه طریقې سره تېره کړي دا یو عادت دی دا یو څه عادت دی دیم طالبان دې هغه سبا راپاسېدو چې هلکه د پیر ورځ ده او نبي علیه الصلاة والسلام به د پیر او د جمعرات اکثر روژه ساتله نبي علیه الصلاة والسلام به د پیر او د جمعرات روژه ساتله هغه هم 5 منټه کم په 4 بجې باندې هر څه بند کړل 5 منټه کم 4 باندې هر څه بند کړل او بیا چې 2 بجې کېدلې هغه ټیم کې بیا خوراک سټارټ وکړلو نو اوس ټول خوراک سټارټ بند کړی دی د 4 نواله تر 2 پورې دا خوراک سټارټ ټول بند کړی خو د دې یو دا خوراک سټارټ بندېدل دا عبادت دی او د دې بل دا خوراک سټارټ بندېدل دا عادت دی نو اوس په دې کې دا فرق په څه باندې راځي
دا په نیت باندې یو د روزي نیت پکې کړی دی هغه ته الله اجر او ثواب ورکړي او دا بل چې نه نه دا په پیشن دی او بیا د فاینانشل کېږي او بیا به الټې درځي او بیا به دا چل کېږي نو بس دا خوراک څښاک به نه کوي نو د هغه یو نیت دی د دې بل بل نیت دی نو اول دا نیت استعمالېږي دپاره د تمیز د عبادت د عادت نه د عادت او د عبادت په منځ کې فرق راشي نو دا فرق چې راځي هغې په څه به راځي په نیت سره به راځي نور ارادې خو تاسو ډېرې مضبوطې کوئ یو ملا صاحب وایي راته شاه نبیل صاحب دا تبلیغیان خو چې یو ځل شروع شي بل بیا دې پرېږدي نه 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 ولیکئ ولیکئ نو هسې ولیکئ او سړی ډېر پریشان شو ودرې کړو ولیکئ څه ولیکمه څه ولیکمه من هغه څه وایي هغه چې وایي او زینا چې وایي او زینا نو ارادې نوم کې نه شي نو هغه شی زما په ټول نو اراده ورته کول زه خوشحاله کړم نیت ساتئ چې سبا به د خیره سره روژه ساتو د جمعرات په ورځ باندې به روژه ساتو کوم ساتله ډېر ښه کوم نه ساتله خیر چې ضروري خو در باندې نه ده ځواني دغه د ځوانۍ کې چې کوم عبادت عادت واخیستلو انشاءالله تر مرګه به مو دغه عادت وي بیا که ته بیماري بوډایي بیا نشي ساتلی په مفت کې به الله جنونه درکړي بیا که ته بیمار شي بوډا شي په سفر شي الله به په مفت کې اجرونه درکړي ولې ځکه چې ستا د خدای وخت نه دا عادت دی چې د پیر او د جمعرات روژه ته ساتي ځوانان یې تاسو ته روژې ساتل ضروري دي که ومن لم یستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء جون ټکې د خیر سره دې نشي مشکل نو اول نیت دا کې استعمالېږي دپاره د تمیز د عبادت د عادت نه دویم دا نیت استعمال دا دی دپاره د تمیز د عبادت کفرانه نیت دا استعمالېږي دپاره د تمیز د عبادت کفرانه یا ملګرو د سهار څو رکعته لمونځ دی ټول یہ جو ہے فرض پکې څو دي او سنت پکې څو دي او دې دواړو په ادایګۍ کې څه کوم ځای کې فرق شته یو شي کې فرق نشته چې څنګه سنت دوه رکعاته دي پر دغه شان فرض هم دوه رکعاته دي چې څنګه د سنتو په ټولو رکعاتونو کې قرائت دی دغه شان د فرضو کې هم قرائت دی هغې کې هم یو رکوع ده دې کې هم رکوع ده په هغې کې هم به سجدې په هر رکعت کې دې کې هم به سجدې اوس چې دا سنت دي او دا فرض دی دا به موږ څنګه جدا کړو یو عبادت دی دغه شان د ماسپښین دا شان د نور سنتونه د اوقات سره راوړه نو د دې چې دا په منځ کې چې فرق راځي یو طرف ته د ماسپښین څلور رکعاته فرض دي بل طرف ته د مازدیګر څلور رکعاته فرض دي بل طرف ته د ماخوذن څلور رکعاته فرض دي اوس په دې څلورو رکعاتونو د ماسپښین مازدیګر ماخوذن کې مطلب څه فرق شي نه ټول په یو طریقې سره خو دې کې چې فرق راځي دا به په څه سره راځي په نیت سره نو ماسپښین کې به د ماسپښین نیت کې د مازدیګر دپاره د مازدیګر کې د ماخوذن دپاره به د ماخوذن نو دا نیت دا چې راځي دپاره د تمیز د عبادت کفرانه نشولی پوهه ورکړو دریم ځای د استعمال د دې نیت دا راځي دپاره د تمیز د معمول له آخر نه دپاره د تمیز د معمول له د معمول له آخرنا د ملګري ته تلاوت کې ته مونځ کې ته صدقه کې دا د چا دپاره کې اوس یو کس دی هغې د الله دپاره کې بل یې د شهرت دپاره کې نو دا نیت دی د دې دپاره چې په دې کې تمیز د معمول له راشي د معمول له آخرنا ستا دا عبادت دا به د ریاکارۍ دپاره نه وي دا به د شهرت دپاره نه وي دا
دا به د خلکو د ښودنې دپاره نه وي، دا به د چا دپاره وي؟ الله دپاره. څه دپاره به وي؟ الله. نو دریم ځای د استعمال د نیت هغه تمیز د معمول له دی، د معمول له آخر نه دا د عمل د چا دپاره عمل خو خلک کوي خو یو ته ثواب میلاویږي بل ته نه میلاویږي. ولې؟ ځکه د یو نیت هغه خالص د الله د رضا دی او د بل نیت هغه د الله د رضا نه دی. لکه د قیامت پر ورځ باندې تاسو ته حدیث ذکر شوی و چې درې قسمه خلک به الله راوغواړي او دوزخ ته به وغورځوي. په هغې کې قاري صاحب مبارک دی، په هغې کې څوک دی؟ قاري صاحب او شیخ صاحب مبارک. دا دواړه به الله الټه جهنم ته ورځوي. قاریان به خدای ورځوي او دارنګه ورسره شیخان به خدای ورځوي. ولې؟ ځکه تاسو په دنیا کې ما ته ډېر څه درکړي وو، دا ټول نعمتونه مې درته درکړي. تاسو څه کړي؟ یاره موږ درسونه کړي، موږ تلاوتونه کړي، د څه دپاره؟ ستا د رضا دپاره. دروغ ویې غورځوي الټه جهنم ته. دا خو د دې دپاره چې خلک دې صفت وکړي ډېر فصیح اللسان او محبوب العلماء، محبوب الطلباء، محبوب الصلحاء، او دا ټول القابات درته درکړي شوي وو، دې غورځوي. ولې؟ ځکه ستا د عمل دا د غیر الله لپاره، ستا د عمل د څه لپاره؟ نو نن تاسو ته موقع ده چې خپل نیتونه به صحیح کوو، خپل نیتونه به صحیح او درست کړو. پرې نه شته هېڅ کاري صاحب، هېڅ کاري صاحب ښه سړی دی، پټېږي را پټېږي. کله چې ورځ راشه که نه تلاوت په زړو کې دې خلکو ته کاري صاحب ډېر ښایسته تلاوت کوي. دې کار مې یو ښایسته کاري صاحب راسره نن هم دا دې کاره ماشاءالله ښکلی کاري صاحب او خدای د بل کار کوم څوک را پیدا کړي. څنګه مشر؟ مشر وایي چې زه خو نه دې په شیخۍ کې یم او نه دې په قارۍ کې یم، د دې عذاب نه خلاص یم. خو بل عذاب هم د هغې کاش دی. ستاسو په مړو کې د ټول نه بدترین مړي کوم دي؟ لونډان. د دې وخت کې درته مرګ راغلو نو بیا دې درته خیر کړي. وإنما لامرئ دا ناشنا لفظ دی. تاسو ویلي دي چې دا اعراب چې راځي دا په اخرني حرف باندې راځي. دا اعراب چې بدلېږي را بدلېږي په کوم حرف باندې بدلېږي؟ اخرني باندې. خو دا داسې یو ناشنا لفظ دی چې د دې اخرني حرف باندې کوم اعراب وي ما قبل اخر باندې به هم هغه وي. د دې په اخرني حرف باندې کوم اعراب وي هغه به په ما قبل اخر باندې وي. نو د امرئ کې دا حمزه اخرنی حرف دی. نو که په دې باندې ضمه وه په را باندې به هم ضمه وي او که په دې حمزه باندې نصب و نو را باندې به هم فتحه وي او که چېرته په دې حمزه باندې د امرئ کې دا کسره و که جر و نو په دې را باندې به هم کسره وي. لکه دلته کې امرئ او امرؤن، امرؤن او امرأن، امرأن او امرؤن او امرئ. دا شان نور الفاظ دا شان نشته دی خو دا پکې یو ناشنا لفظ دی. او امرأ دا ویلي کېږي شخص ته، دا ویلي کېږي شخص فرد. اطلاق په مذکر مؤنث دواړو باندې کېږي، اطلاق په مذکر مؤنث دواړو باندې کېږي. فمن كانت هجرته، د هجرت څه معنا او د هجرت اقسام څه دي؟ علما فرمایي چې هجرت د هاجر یهجرو د نصر ینصرون په معنا د ترک سره راځي. هاجر یهجرو هجرتن په معنا د ترکولو سره او په معنا د پرېښودلو سره. او هاجر یهجرو
حجر چې کله د دې ها پیش راشي ها باندې پیش او زما راشي حجر نو حجر دا ویلې کېږي پوچ وینا ده کنزل بدرت وینا چې خلکو کوي دې ته حجر ویلي بدګویي چې غلطي اسلام خبرې کې نو هغه حجر دی نو هجرت په معنا د ترک سره بیا هجرت د دې دوه قسمونه دي یو هجرت ظاهري دی دویم هجرت باطني دی هجرت ظاهري او هجرت باطني هجرت ظاهري دا ویل کېږي انتقال من بلد الى بلد آخر هجرت ظاهري انتقال من بلد الى بلد آخر مدني بیا مختلف صورتونه دي چې د دار خوفنا دار امن ته منتقل کېدل دار خوفنا دار امن ته منتقل کېدل لکه صحابه کرام د مکې مکرمې نه حبشې ته لاړل مکه دا دار خوف او حبشه دا دار امن دواړه د کافرانو ملکونه د دار خوف نه دار امن ته منتقل کېدل دویم د دار کفر نه دار اسلام ته منتقل کېدل د دار کفر نه دار اسلام ته منتقل کېدل دریم د مکې مکرمین او د نورو علاقو نه مدینې طیبې ته منتقل کېدل د مکې مکرمې او د نورو وطنونو نه مدینې طیبې ته منتقل کېدل نو علما فرمایي چې دا دریم چې کوم هجرت دی چې مدینې طیبې ته منتقل کېدل د خپل کلي وطن نه دا د فتح مکې نه بعد منسوخ شوی لا هجرت بعد الفتح لا هجرت بعد الفتح دا منسوخ باقی صورتونه د هجرت چې د دار خوف نه دار امن ته د دار کفر نه دار اسلام ته د طلب د علم دپاره د خپل ملک او د وطن نه بل ځای ته تلل دا به تر قیامته پورې باقي وي دا به تر قیامته پورې باقي وي بل هجرت حقیقي دی او هجرت باطني چې دې ته هجرت حقیقي ویلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه نو هجرت باطنی اول په صورت د ترک معاصی وکړي چې ترک معاصی وکړي بیا د دین لویه اعلی مرتبه لري هجرت باطنی چې ترک د کل ما یشغلک عن الله ترک د کل ما یشغلک عن الله کہ ہر ہر چیز ہر ہر عمل ہر ہر ځای ترکول چې کوم د الله د یاد نه تعالی مشغوله کوي مصروفه کوي نو دا د هجرت حقیقي او د هجرت باطني اعلی مرتبه ده نو د هجرت معنا د ذکر شو الى دنیا یا دا محموزه ده او یا دا ناقصه یا محموزه ده
او یا ناقصه ده که چېرته دا محموزه شي نو دنا یدنا یدنا په معنا د خسیسی سره په معنا د رزیلی سره په معنا د بیکار او کمینه سره دنا خساست ته ویل کیږي رزالت ته کمینتوب ته بیکارتوب ته او دنیا دا تشرده الا ان الدنیا كلها ملعون الا ان الدنيا ملعون ما فيها الا ان الدنيا ملعون ما فيها مدا الذي هغه حساسات الذي دناعت یا دا دنیا دا ذنوب ناقص او ناقص واوی نو ذنوب په معنا د قریب سره چون کہ ہر انسان تا دا آخرت نا دا دنیا نزدی دا اول تا سمجھ تا دنیا رضی تا آخرت رضی دنیا رضی آخر آباد و بی آخرت رضی اذا چون کی دا آخرت پا مقابلہ کی مخی دا اڑان دی دا دی وجی ندی تا دنیا بھی دیکھی گی نو یا دی دا خصاصت تا وجی نا دا بیکار شیر او یا دی دا قرب دا وجی نا فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. دا حل مفردات د دې روایت ته توشل الحمدلله. بل بحث ته دي په دې روایت کې هغه د بعضي سوالاتو د هغې د جواباتو د پاره د وضاحت د دې حدیث تمام سوالاتو او د جواباتو. اول سوال مرګرو دلته کې دا دی چې تاسو دې سند ته وګورئ چې انه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت يقول د څه صيغه ده د فعل مضارع او دا سمعت د چا صيغه ده دا د فعل ماضي صيغه ده. رسو پسې راشي چې دې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو طرف ته فعل مضارع ده او د فعل مضارع د هغه مطلب دا دی چې فعل حال یا آینده کې دی بوي فعل حال یا آینده کې دی وي او سمعت معنا چې ما ورته دي نو دا سمعت دا په زمانه گذشته ده او یقول لا وینا نه ده چې دا ورته دي نه بچیا دا وینا نه مخکې لکه مرګري څنګه چلې کوئی شو دې یا مرګري په سوال دې کوئی نه شو ما جواب کې درل سوال دې کوئی نه شو ما جواب دې درل نو چې دلته کې لا د وینا نه ده کړي نو سمعتو دا څنګه ده اول وینا کېږي د وینا نه بعد څه کېږي سمعتو کېږي نو دلته کې یقول تقاضا ده چې بالحال یا په آینده کې دا وینا کوي او دې سوې سمعتو ما اوریدلی ما اوریدلی وو نو چې تا اوریدلی وو نو څه او له اوس لګیا دی نو دا په اکثرو روایتونو کې دا جمله راځي او دا اشکال کې دې تاسو باندې سلوکي د دې وجې نه تاسو اوس نه په سلور وګورو دا و څو وګورو یو تاسو دا ظاهري او یو تاسو د زړه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. دا زړه سترګې لري زړه وګونه لري ها زړه سترګې لري او وګونه لري چې رسینه چې باندې کې خدا نه واسطه څو څنګه راځي کی
لکه دلته کې استاد جي د حدیث معنا په سمو نه کړله دا خو یقولو وی وبوي سمعت ما اوریدلی دي چې وبوي لکه دا اوریدلی دي وبوي دا خو نه جوړېږي دا معنا په سوال پوه شوې که نه سفان دي نو په سوال خو پوه شوې که نه په سوال نه یې پوه زمون علماء د دې جواب درته ذکر کوي چې دلته کې دا مضارع په معنا د ماضي سره دا مضارع په معنا د ماضي سره یقول په معنا د قال سره یقول په معنا د قال سره او بیا سره شریح کې سوال نه تاسو ټول منطقيان په هر څه کې احتمالات ذکر کوي سوال دا دی چې دلته کې دا فعل مضارع په معنا د ماضي سره ده نو صيغه د ماضي به ذکر کړي او چې اشکال راتلی نه کړه قال سمعت به ویلې نو یقول سمعت به نه ویلې نشورې په دې سوال دا دویم سوال شو چې کله دلته کې دا یقول په معنا د ماضي سره ده نو بیا د دې فعل مضارع د ذکر کولو څه حاجت وو و د دې په ځای باندې به فعل ماضي ذکر کړي وي اشکال باندې راتله نو د دې علما حضرات فرمایي چې دې خپل مخاطبینو ته باور ورکړي باور ورکړي اعتماد ورکړي یمرګرو زه چې دا کومه خبره ورته کوم ما ته دا خبره دا شان یاد او مستحضره ده لکه اوس چې نبی علیہ السلام دا خبره کوي یا لکه اوس چې عمر صاحب دا خبره کوي نو په دې کې د خپلو سامعینو ته څه کوي تنبیه ورکوي ما ته دا خبره یاده ده مستحضره ده او په دې کې شک او شبهه مه کوئ نو د دې وجې نه د فعل ماضي په دې باندې صيغه څه ذکر کړه د فعل مضارع سمو په خلاص شو که نه دیم علماء فرمایي چې چونکې دا ښکلي مجلسونه ښکلي محفلونه وو چې عمر صاحب دا د نبي علیه السلام په مجلس کې ناست دی او بیا علقمه ابن وقاص رحمه الله دا د عمر صاحب په مجلس کې ناست دی نو یو طرف ته د نبی علیه السلام مجلس دی بل طرف ته د حضرات صحابه کرامو مجلس دی نو دا خو ښکلي خلک دي د ځمکې په سر باندې ښکلي خلک دی نو د دې خلکو سره ناسته باندې فخر پکار دی نو دې په دې ناسته باندې چې کومې شوي ده د عمر صاحب د نبي علیه السلام سره او د دې علقمه صاحب د عمر فاروق صاحب سره دې په دغې ناسته باندې فخر کوي نو دې ځان ته هغه زاړه یادونه یادوي لکه تاسو پخوا زمانه کې عاشقان وئ څه وئ عاشقان نو پخوا تاسو عاشقان وئ نو هغه زړې څه وخت هغه زاړې کیسې ځان ته رادوئ او په هغې باندې خوند راغی نو دا شان دلته کې هم د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام وخت را یادې ځان ته عاشق وکړ او نبی علیہ السلام هغه مجلس دا شان کړی لکه اوس چې زما مخې ته او هغه ویډیو نظام ته لګولې ده دا د نبی علیہ السلام خبره کوي زه ورته ګورم نو په دې باندې یو لذت حاصلوي او د دې وجې نه صيغه د فعل مضارع ذکر کړې ده د فعل ماضي په ځای باندې نو دې استحضار د هغه مجلس او د هغه وخت دی د یو د استلزاز لپاره او دویم د دې خپلو سامعینو د مخاطبینو د دې د باور لپاره د دې د اعتماد لپاره چې مرګرو چېرته په ما باندې بې اعتمادي ونه کړي چې د ځان نه لګي نه ما ته هغه مستحضر دي لکه اوس چې دا خبره کېږي او زه اوس اورم اوس دا خبره کوي او ما واورېدله دا شان ما ته دا مجلس او محفل مستحضر دی دې سوال باندې پوه شولې بل سوال مرګرو ته کې دا دی چې دوه جملې دلته ذکر شوي یو جمله ده انما الاعمال بالنیات
او دیمه جمله ده انما لامرئ ما نوى د دوړو په معنا کې فرق ظاهر نشته د اعمال تعلق دا د نیت سره دی او هر سړي ته به هغه څه ملاویږي چې د نیت کړی وي نو چې د څه نیت کړی وي او نیت دې په عمل باندې کړی نو انما الاعمال بالنیات کې خدای د معنا راغله دا معنا فانما الاعمال بالنیات دا معلومه شو نو انما لامرئ ما ایمان شنی کړي تکرار طالبان څه کړي شنی کړي د دې وجه نبی تکرار مکرار نه کوي تکرار شنی دی بس دوش کی سبق ہوئی نو نبی هغه کتاب نه راځي لکه تاسو په هغه کې معاشره کې تکرار سره شنی دی دوباره کتاب سبق دی نه شنی دی تکرار کوي ها په سبق ځان سره اړه د مرګرو سره اړه دې سره تاسو د درس تجربه وکړي د درس تجربه وکړي د مدرس ما بس دا کسان دي ما تناس بس ورته خپل سبق وایي په باندې ورته شروع کړي بل دې مسلم وي بس دې زه ویم نمبر شیخ یم مسلم ورته وایم بل دې بیا د خیر سره ابو داود وي دی وي چې زمان ان شاء الله په اراده ده په ویم نمبر پسې باندې ګډ وخت ځکه هغه مسلم والا ګډا دې مړ وشي نو بس بدلې هغه سره دې سره استاد دې احادیث د درس تجربه وکړي او سبق باندې یادي نو بس बिल्कुल मुदरिस ही लगे तो खैर सर अबू दाऊद को पढ़ा मुस्लिम को पढ़ा बुखारी को पढ़ा तकरार कवे हाँ तकरार के सबक कवे मतलब तक कि दो जुमले रागली थी ना को तकरार और तकरार को तालिमा शनीअ गई कलाम की जब खबर की तकरार राजी तो तालिमान दे ले शनी गई बदोई कि बस मत की सकना मत की जम तो खूब राजी मतलब ये पयो साय او دا یو خبر د لسر وکړه طالبان په دې باندې تنګي مددي سو وجدا یو ځل دا جمله ذکر شو انما الاعمال بالنیات او بیا دوباره انما لامرئ ما نوى مددي مختلف توجیهات علما ذکر کړي اوله توجیه علما تدا ذکر کړي انما الاعمال بالنیات دا جمله عرفیه ده جملة عرفية عقلية جملة عرفية عقلية أو إنما لامرئ ما نوى دا جملة شرعية دا جملة شرعية أستاذ إذا كان ده سبق ربان إسرائيلي صحيح خبري كوا شيء دقنان إذا تكي جملة عرفية عقلية نحن ممكن نجاوب نه په منطق کې شته نه په وزن او دا هغه پسې بل دي په جمله شرعیه کې فکر او سره د دې سمان د دې معنا پر مشارکه جمله او رفیع عقلیه دي ته ویلي کېږي چې دا وړاندې نه تاسو ته یو خبره معلومه وي دا وړاندې نه تاسو ته یو خبره معلومه وي لکه تاسو ته د خبره دا ثابته معلومه ده چې دا هر یو شی د لپاره د یو زینت د ذریعه وي یو شی چې خپل ښکار کیږي په یو شی په خپل ښکار کیږي نو په هر یو شی کې یو زینت د لپاره یو شی وي او زینت د قرآن هغه سورې رحمان دی زینت د قرآن سورې رحمان دی دا رنګه په هر ځای کې یو امین وي بینک کې خپل امین دی په مدرسه کې خپل امین دی په کور کې خپل امین دی مدا یو هغه د جمله د عرفیه د عقلیه ده دا هر چا ته پته ده او امین هذه الامه ابو عبیده بن الجراح دا ور باندې جمله شرعیه مرتبه شوه دا ور باندې جمله شرعیه مرتبه شوه مدا لكل امه امین دا جمله عرفیه عقلیه ده چې په هر جماعت کې یو امین موجود وي په هر جماعت کې یو امین موجود وي او زما د امت امین دا ابو عبیده ده نو دا ور باندې یو بل جمله مرتبه نو دلته کې هم انما الاعمال چې د اعمالو تعلق دا د نیت سره ده دا عرف کې رواج کې هر سړي ته دا مسله دا معلومه ده واضحه ده نو یو شرعي جمله ور باندې مرتبه کړل چې انما لامرئ ما